أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي آيت مبارکه کی د قانون شریعت اسلامی قانون د اهمیت بیانېږي. مخکې آیتونو کې د منافقینو قباحت بیان شو چې د نبی علیہ السلام د هغوی دپاره فیصله وکړله او هغه فیصله هغو ته نه وه منظوره. هغې له پاسه یې دوباره فیصله وکړله. نو دې آیت کې هغوی ته تنبیه ورکولی کېږي او عام مسلمانانو ته د اسلامی قانون او شریعت اهمیت بیانوي چې دین اسلام دا صرف د جماعت پورې محدود دین نه دی، بلکې دا په سرکاري ادارو کې لاګو کوونکی دین دی. نو فرمای فلا، نو داسې نه ده، یعنی د یو مؤمن دپاره دا نه ده مناسب چې د اسلامی قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله وکړي. نو فرمای فلا، نو داسې نه ده، وربک، او قسم دې ستا په رب باندې. په دې کې ډیر غټ تاکید الله تعالی بیان کړی دی. لاولې لای نفي راوړی دی او بیا د مزید تاکید دپاره قسم کړی دی او په دې کې ضمیر کاف لګولی دی. دې ته تاکیدات ویل کېږي چې کله یو سړی ډیره اهمه خبره کوي، ډیره ضروري خبره، دا یې نه مخکې دا تاکیدات لګولی کېږي. موږ عرض کړو چې په دې صورت په دې حصه کې د سیاست مدني، یعنی د یو حکومت متعلق احکامات بیانېږي. نو فرمای نو داسې نه ده، او قسم دې ستا په رب باندې، لا یؤمنون، دوی مؤمنان نشي کېدلی، یو کس مؤمن نشي کېدلی حتی تر دې پورې یحکموک، چې دوی فیصله وکړي په تا باندې. که چېرې یو کس په شریعت باندې فیصله نه کوي نو دی مؤمن نشي کېدلی. د مؤمن دپاره دا اړو مناسب ده نه چې دی په بل قانون باندې فیصله کوي. نو فرمایي چې دوی مؤمنان نشي کېدلی تر څو پورې چې دوی په تا باندې فیصله نه ده کړې، یعنې دوی د خامخا په تا فیصله کوي که چېرې دوی مؤمنان یي. د څه شي فیصله؟ فیما، په هغه څه کې شجر بینهم،
چې واقع شوي دي په منځ د دوی کې. د دوی په منځ کې چې کوم معاملات راغلي دي، اختلافات راغلي دي، د جیداد مسله ده که څه بله کیس دی، نو دی به په پیغمبر باندې فیصله کوي، او ظاهره ده چې په دې وخت کې مراد د پیغمبر نه قرآن او حدیث مبارکه یعنی اسلامی قانون. نو فرمایي چې اوله خبره د ایمان د کېدلو دپاره دا ضروري ده چې دی فیصله کوي په تا باندې، یعنی په قانون اسلامی باندې، فیما په هغه معاملو کې شجره بینهم چې واقع شوي دي په منځ د دوی کې. ثم لا یجدو، دې کې دویم شرط ذکر کوي. اول فیصله به کوي په شریعت باندې، او دویم شرط د ایمان دپاره دا ذکر کوي ثم لا یجدو، بیا به نمومي دوی، نه محسوس کوي به دوی فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن خفګان. فیصله به په اسلامی قانون کوي، په شریعت به کوي، ظاهر خبر دا فیصله به یا ستا په حق کې یا به ستا خلاف. نو که چېرې فیصله ستا خلاف وشي، نو بیا د هغې دپاره د ضروري ده چې دی دې په زړه کې هم دا محسوس نه کړي خفګان. د ده په زړه کې دې په دغه فیصله باندې خفګان نه راځي، افسوس او خیال دې هم نه راځي چې یاره دا فیصله زما نه ده خوښه، دا فیصله چیلنج کول دي په های کورټ کې یا په سپریم کورټ کې. نو چې کله یو فیصله د شریعت مطابق وشوله، نو فرمایي چې د ایمان دپاره اول شرط دغه دی چې فیصله به هغه په قرآن او په حدیث کې، او دویم شرط دا دی چې د دې فیصلې کېدل نه پس به دی په زړه کې خفګان نه محسوس کوي، مما د هغه فیصلې د وجې نه قضیته چې تا قضا کړې ده. تا چې کومه قضا او فیصله کړې ده، په دغه فیصله باندې به دی په زړه کې هم خفګان او ستومانه کېدل نه محسوس کوي. ویسلمو، او دی به ومني دغه فیصلې لره تسلیما، په پورا کامل منلو سره. اسلام تسلیم د دې معنی دغه ده، منل، غاړې ښودل د الله تعالی قانون ته او د الله تعالی حکم ته. نو فرمایي چې لاول به دی فیصله هم په شریعت کوي، او بیا چې کله فیصله وشي د هغې نه پس به دی دغه فیصله باندې په زړه کې خفګان نه محسوس کوي، او بلکې دغه فیصله به په مکمل طور باندې ومني. نو دا کس بیا مؤمن دی، دا کس مسلمان دی. او که چېرې دی داسې نه کوي، نو بیا د ایمان شرایط په دې سړي کې نشته دی. اگر که دی ډېر لمونځونه کوي، اگر چې دی روژې نیسي، او اگر چې دی حجونه ولې نه کوي، لیکن د شریعت فیصله باندې که د ده فیصله نه وه او دی په هغې باندې رضا نه و، دا خو د پوره شریعت نه انکار شولو، نو بیا د ده ایمان نه پاتې کېږي. فلا، نو داسې نه ده
وربک او قسم دے پر رب ستا باندې لا یؤمنون ندی مومنان دوی حتی تر دې پورې یحکموکا چې دوی فیصله کوي پتا باندې فیما په هغه معاملاتو کې شجره چې واقع شوي دي بینهم په منځ خپل کې د دوی په منځ کې ثم لا یجدو بیا نه محسوس کوي دوی نه مومي دوی فی انفسهم په زړونو خپلو کې حرجن خفګان فیما د هغه فیصلې د وجنه قضیته چې تا فیصله کړې ده ویسلمو او امني دوی هغې لره تسلیما په پوره منلو سره الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردګار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.